و د امیر صاحب ووایي چې راځئ لکه مانځله درلو امیر صاحب په درلو باندې ځان خلاص کړو. نرحب بكم في قناتنا مع مولانا محمد فياض لمناقشة الموضوعات الإسلامية ونشر المعرفة. عزتمند مسلمانانو، نن موږ موبایل د استعمالولو دپاره ډېر وخت دی، لیکن موږ دپاره ما تاسو سره نن وخت نشته دی. نن خو موږ سره د ګانو اورېدلو دپاره وخت شه دی، لیکن د قرآن کریم د تلاوت دپاره موږ او تاسو سره وخت نشته دی. نن که وګورو په کورونو کې قرآن مجیدونه ضعیفه پراته دي، نن که وګورو جوماتونه خالي پراته دي، مسلمانان چې دی په غفلت کې پراته دي. پنځه وخته مونځ څه کوي چې یو کوي دوه نه کوي، او چې درې کوي نو یو پکې نه کوي، او چې څلور کوي نو دا یو پکې پرېږدي. عزتمند مسلمانانو، نن څونه کمزوري راغلې ده. حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به د مونځ حساب کېږي، نو چې د یو څیز حساب تا سره کېږي خامخا در سره کېږي، په اوله مرتبه کې در سره کېږي، نو بیا ولې د هغې دپاره تیاری نشته؟ بیا ولې موږ دونه په غفلت کې زندګي تېروو؟ او د امیر صاحب ووایي چې راځئ لکه مانځله درلو امیر صاحب په درلو باندې ځان خلاص کو. هغه د الله په دربار کې چې موږ کله حاضر شو، الله جل شانه به ووایي ای زما بنده، وخت په وخت مې راته هغه نشانات در ښکاره کړي، قرآن کریم مې د باندې نازل کړی او هغه وخت په وخت به تا ته بیانات کېدو، وعظونه به دې اورېدل، لیکن بیا هم ته عمل نه کوو. او حدیث مبارک کې دا هم راځي چې د قیامت پر ورځ د بعضو خلکو ملاګانې نه ټیټېږي، ملاګانې به یې لکه د لرګي شان تخته شي. دا ولې؟ دا د دې وجې نه او غوڼ خلک په ورته ګوري، دا به څونه د شرم د حیا خبرې، څونه د بېعزتۍ خبره به چې غوڼ انسانان خو دې په سجده کې پراته، لیکن دغه انسان به ملا نه ټیټېږي، دی به لکه د لرګي نیغ ولاړي. نو تپوس وکړئ چې دا کم خلک دی، ورته به وویلی شي چې دوی به مونځونه قضا کول، دوی به اذان واورېده بیا خو بیا هم مونځ نه کوله، په غفلت کې به یې زندګي تېروله. نو بیا ولې پنځه وخته مونځ کوو؟ عزتمندو مسلمانانو، زموږ مشران فرمایي چې یو بلا نه نه خلاصېږي، بیا هغې له غاړه غاټۍ ورشه. تاسو به دا مطلب مثال اورېدلی چې بلا نه نه خلاصېږي، غاړه غاټۍ ورشه. که مرګ نه خلاصېدی وی که نه، نو بیا به موږ مونځونه هم نه کوله، هېڅ هم نه کوله، بیا خیر دی. نو چې شته یو ورځ هغې کندوړۍ ته ورکوزېږو، دغې قبر کې به سملو، دغه بچې او ښځې رانه پاتې کېږي، دغه مال او دولت رانه پاتې کېږي، دغه عیش او عشرت رانه پاتې کېږي، دغې قبر ته به ځو، نو بیا ولې تیاری نشته؟ هلته نه اکسیجن شته، نه پکې رڼا شته دی، نه پکې سم پکې نشته. او قبر سوی روزانه واز کوي انا بیت الوحدتې، زه د یوازې والي کور یم، انا بیت الدودي، زه د چینجو کور یم. ای انسان ځان سره روشنایي راوړه. روشنایي کم ده؟ روشنایي دغه منځونه د الله عبادت دی، تلاوت دی، او چې موږ ورسره اوس محبت نه کوو، موږ دښتو. موږ موبایل له ټول وخت ورکړی دی، په خپل ځانونو رحم وکړو، په خپلو بچو رحم وکړو، او د الله د رضا دپاره د لږه زندګي ده بس کو د الله سره محبت وکړو، او په تقوا باندې زندګي تېره کړو. الله دې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي.